یو کس وایي چې د تسبیحات د فرض مونځ نه پس دي او که د سنتو نه پس دي. په دې کې دا تصریح نشته دی چې د فرضو نه پس او سنتو نه مخکې به یې کوې یا سنتو نه پس به یې کوې. دواړه گنجایش ته. مثلا سبحان الله 33 او 34 ځله چې وې نو دا وضاحت په حدیث کې نشته دی چې د سنتو نه به مخکې وې که د سنتو نه به پس وې. نو سحر مونځ پسې خو سنت نشته، مازدیګر مونځ پسې هم سنت نشته، البته ماسپښین ماښام او ماسخوتن پسې شته. بیا د علماء خپل ذوق ته څوک وایي چې فرضو پسې، څوک وایي چې سنتو پسې. زما خپله دا رائے دا ځکه چې دې کې تصریح نشته په حدیثو کې، نو گنجایش پکې شته دی چې سړی کومو فرضو پسې سنت وي یا وتر، هغه سنت او وتر وکې نو هغې پسې وایه. ځکه چې په احادیثو کې ډېر احادیث دي چې په هغې کې راځي، هغه حدیث ما لوستي دي، ما ته معلوم دي چې په ورځ د قیامت به د بني آدم فرض وکتی شي که په فرضو کې نقصان راووتو، مثلا اخلاص پکې نو، د آداب و خیال نو ساتلی، نو دغه کمی به د فرضو د سنتو د نفلو نه پوره کېږي. نو چې کله تا ماسپښین فرض مونځ ټیک نه کړي نو دې پسې چې سنتو کې نو د هغې نه به دا کمی پوره کېږي. دغه وجه نه دې سنتو ته مکملات او متممات هم وایي. متممات او مکملات مطلب دا هغه فرض مکملون کی. نو متمم شی تتمه او تکمیله پکار دا ده چې غسیس پسې متصل ولګي، نو دا فرض پسې متصل پکار دی. او دا سبحان الله چې دی هغه د مونځ جنس نه دی، او دغسې د هر یو عمل سره ده. که د یو سړي په ورځ د قیامت په زکات کې نقص راووتو نو بیا به د ده د زکات دا نقص پوره کېږي د نفلي صدقو نه. او که د سړي په روژو کې فرض روژو کې نقص راووتو نو دا کمی به پوره کېږي د نفلي روژو نه. دغسې که په مونځ کې نقص راووتو نو دا به د نوافلو نه، د مندوباتو نه، رواتبو نه پوره کېږي.